په قرآن کې هم د دې ډېر غټ فضیلت راغلی قرآن کې د ذکر راغلی دی. بل چې کله د حج خطبه وشي په عرفات ډېرۍ کې نو حاجیان ټول را روان شي، هلته نه مازدیګر مونځ وکړي نو ماښام مونځ او ماخوستن مونځ دلته ځان رارسي او ماښام او ماخوستن مونځ دلته دې جومات کې کوي او شپه دلته د کلا او اسمان د لاندې حاجیان تېر کړي، دلته نه 49 کاڼي راټول کړي چې کم د دې نه پس بیا روان شي هغه په سبا د ورځې د شیطانانو ویشتو دپاره. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سعودي کې موجود یم. دا شاته به تاسو ګورئ مسجد المشعر الحرام، دا د حج دویمه حصه ده. د هغه ځای نه چې خلک را روان شي بیا دلته هغه 49 کاڼي چې راټولوي د شیطانانو دپاره. باقي به سید فیصل صاحب را سره خبرې کوي د دې ځای په حواله. السلام علیکم فیصل بھائی. السلام علیکم. جی شاید خان دا چې کوم دی مشعر الحرام دی چې کوم په قرآن کې هم د دې ډېر غټ فضیلت راغلی، قرآن کې د ذکر راغلی دی. بل چې کله د حج خطبه وشي په عرفات ډېرۍ کې نو حاجیان ټول را روان شي، هلته نه مازدیګر مونځ وکړي نو ماښام مونځ او ماخوستن مونځ دلته ځان رارسي او ماښام او ماخوستن مونځ دلته دې جومات کې کوي او شپه دلته د کلا او اسمان د لاندې حاجیان تېر کړي، دلته نه 49 کاڼي راټول کړي چې کم د دې نه پس بیا روان شي هغه په سبا د ورځې د شیطانانو ویشتو دپاره. نو بیا 20 کاڼي یو شیطان غټ شیطان ولي، بیا 20 کاڼي دویم شیطان ولي، بیا وړوکی چې کوم دریم شیطان دی نو هغه 9 کاڼي ویشتلی کېږي. نو دا چې کوم دی په قرآن کې هم د ډېر غټ ذکر راغلی. بل په دې کې د ماښام او د ماخوستن مونځ چې کوم حاجیان کوي نو هغې جومات جامه ورکړی کېږي. دا ټول کال بند دي، دا صرف او صرف حج په دوران کې د حج دپاره کولاویږي او حاجیان دې ته راځي. باقي دا د کال 11 میاشتې بند دي، دا بند دي صرف د حج دپاره دا کولاو شي، د حج مونځونه پکې ادا شي، صرف د ماښام او د ماسخوتن دا دوه مونځه په ټول کال کې وشي. په کال کې بیا سهار ټایم کې د دې ځای نه وځي مینا، دا چې کوم دی دا مزدلفه ده، چې کوم د عرفات او د مینا سنټر دی مزدلفه. لکه حج خطبه د عرفات نه شروع شي مزدلفې ته راشي، د مزدلفې نه کاڼي او دلته شپه تېره کړي حاجیان، بیا په سبا له دې ځای نه لاړ شي مینا ته. مینا سره بیا دا جمرات دي چې جمرات کوم شیطانان چې ورته ویلی کېږي چې شیطانان ویشتلی کېږي. غټ 3 شیطانان دي چې کوم یو غټ دی، دویم وړوکی دی او دریم پسې د ټول نه وړوکی دی. نو د حج سټپ بای سټپ دا کار. قدرمنو دغه زیارتونه خپل هم فیصل بھائی موږ سره ګرځي، دغه زیارتونه په موږ کوي او زموږ کوشش دی چې خپلو مینوالو سره هم دا شریک کړو. انشاءالله نور چې هم مخکې کوم زیارتونه کوو، کوم معلومات یې نو به تاسو سره شریکو. ډېره مننه. ښکلی ځای دی. یقینا ما مخکې مې وی چې یاره دا دین موږ ته ډېر په ګرانه راغلی، په اسانه نه دی راغلی. انشاءالله مخکې به هم ځو، دغه زیارتونه به تاسو سره شریکو.